دنیا په نعمتونو کې رټولو نه لوی نعمت چې الله انسان له ورکړی دی هغه د بچو دی. تاسو وګورئ د نبی علیه الصلاة والسلام دور ته لږ ورشئ. نبی علیه الصلاة والسلام نه به تاسو د پته ولګي چې دنیا باندې د بچی نعمت څومره لوی نعمت دی. نبی علیه الصلاة والسلام پس یو پیره خبرو شو د رسول الله مبارک یو زویر ابراهیم نومیره. نبی علیہ الصلاة والسلام باندې سختی راغلی، تکالیف راغلی. طائف کې نبی علیہ الصلاة والسلام چې کم دی په اینو کې رنګ شوی دی. تر دې پورې اینه دومره سیوا شوه لاندې پڼهو مبارکو کې اینه جمع شوه. د نبی علیہ الصلاة والسلام د قدم سره چې کم دی نو هغه اینه چړقارې کوي. رسول الله مبارک هغه برداشت کړي دي. رسول الله مبارک پس یو پیره خبرو شو یا رسول الله ستا زوی ابراهیم چې کم دی د زنکدن په حالت کې دی. رسول الله مبارک راغی، نبی علیہ الصلاة والسلام هغه خپل بچی ابراهیم راپورته که وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ یا ابراهیم لَمَحْزُونُونَ. ابراهیم ستا په فراق او جدایۍ سره موږ ډېر زیات غمجن شو. د نبی علیہ الصلاة والسلام د سترګو مبارکو نه اوښې راوبهېدې، د ابراهیم په مخ باندې ولګېدې. پته ولګېده چې د نبی علیہ الصلاة والسلام په نیز باندې هم دا بچی لوی نعمت ته. ذکر رسول الله مبارک وجړل. د اسلام په ابتدا کې مسلمان کمو، د کافر او د مسلمان نکاح چې کم دی نو جایزو. د نبی علیہ الصلاة والسلام یو لور چې کم دی هغه په یو غیر مسلم باندې واده ده. هغه غیر مسلم چې کم دی د رسول الله مبارک زوم دی. کله چې نبی علیہ الصلاة والسلام د مکې نه هجرت وکړو مدینې ته رسول الله مبارک لاړ. د نبی علیہ الصلاة والسلام هغه لور چې دا په مکه کې پاتې شوه هغه خاوند ورسره وهل ټکول کوي، کور کې ورسره سختی کوي. سو پیرې د نبی علیہ الصلاة والسلام لور دا عزم وکړو چې زه د دې مکې نه روانه شم خپل پلار خواله مدینې ته چې دی نو لاړه شمه. یو پیرې عزم وکړو یوه اوښۍ سنبال کړه، په هغې باندې د پاسه کې جاوه فټ کړه. د غرمې ټیم دی، د نبی علیہ الصلاة والسلام هغه نازبینه لور دا اوښې ته وخته کې جاوه کې ناسته ده. کفار خبر شول چې د نبی علیہ الصلاة والسلام لختي جګر دا په خپل پلار پسې ځي. د پلار غصه یې په دې باندې سړوله. نبی علیہ الصلاة والسلام لور څه فاصلې پورې تللې ده. کفارو تې مخه واغسته، هغه برک کې جاوه کې ناسته ده. د خپې نه ونې وښکتې راوغورځوله، لاندې په ځمکه باندې یو ګټ پروت دی، په هغې د نبي علیه الصلاة والسلام لختي جګر د رسول الله مبارک نازبینې لور د ملا ډوکی ولګېد، وچقېدو، ماشوم یې په خېټه باندې ځای شو. نبي علیه الصلاة والسلام ته پته ولګېده زما د زړه غوښې د اوښې نه راغورځولی شوي دي، د هغې د خېټې ماشوم ځای شوی دی، د هغې د ملا ډوکی چقېدلی دی. رسول الله مبارک به د سترګو نه اوښې تلې را یاده به شوه. او کله چې د بدر جنگ راغی، بدر کې مسلمانانو صحابو کفار چې کوم دی نو قید کړل 70 کسان. هغې کې د نبي علیه الصلاة والسلام زوم د هغه زینب رضی الله تعالی عنها هغه خاوند چې کوم دی نو ګرفتاره شو. د صحابو په مشوره باندې نبي علیه الصلاة والسلام فدیه مقرر کړه چې هر یو کس تر خپل قیدي فدیه راوړي، خلاصوي دی. د نبي علیه الصلاة والسلام زوم هم ګرفتاره دی. نن به ګورو چې د نبی علیه الصلاة والسلام په زوم پسې څوک فدیه راوړي، څوک چې کوم دی د نبی علیه الصلاة والسلام د لاسونه د فدیې په ذریعې سره چې کوم دی نو خلاصوي. یو کس راغی د حضرت زینب رضی الله تعالی عنها د غاړې هار دی ورسره، د نبی علیه الصلاة والسلام د لختي جګر د غاړې هار دی ورسره. نبی علیه الصلاة والسلام ته هار مخکې که یا رسول الله دا هار والا. نبی علیه الصلاة والسلام وکتل دا هار خو زما د لور د غاړې دی، دا خو هغه هار دی چې خپل مور حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها ورله واده کې ورکړی. نبی علیه الصلاة والسلام تپوس کې هار کم ځای و، یا رسول الله ستا هغه د لختي جګر، ستا د زړه هغې غوښې، هغه زینب رضی الله تعالی عنها چې کفارو د اوښې نه راغورځولې وه، د ملا ډوکی چقېدلی و، ماشوم یې ځای شوی و. نن په مکه کې د هغې بل څوک د سر د پناه نشتی، د هغې د سر سوری نشتی سوا د یو خاوند نه. هغې د هار راکو، دا هار زما پلار له ورکوي، زما پلار ته ووایه ته هم زما نه لري، زما نه رشته دار لري دي، دلته مکه کې صرف زما دغه یو کافر خاوند د سر سوری دی، نور څوک نشتی.
بابا جان هغه تا گرفتار کړی دی دا زما هار والا زما خاوند چې کوم دی نو ما ته رها کا نبی علیه الصلاۃ والسلام هار راوغس نبی علیه الصلاۃ والسلام هار ته وژړل صحابه سره مشوره کوي صحابه راغون شي ستاسو سره مشوره کول غواړم دا زما د لور هار دی هغه لور چې په هغې پسې زه جاړم هغه لور چې د هغې بچی ځای شوی دی هغه لور د هغې د ملا ډوکې چقېدلی دی نن خاوند زما سره گرفتار دی نن هغه لور په ما پسې هار رالیږلی زما بابا جان له دا هار ورکوي زما خاوند رها کي صحابو که ستاسو اعتراض نه زه خپل لختي جګره له دا هار واپس کم خپل زوم چې کوم دی نو فرې پرېږدم صحابو یا رسول الله زموږ هېڅ اعتراض نشته نبی علیه الصلاۃ والسلام زوم راویستو تا رها کومه مفتی رها کومه دا هار زما لور لویسه یو شرط باندې مکې ته ورورسېږي زما لور به ما ته راولېږي لور د نبی علیه الصلاۃ والسلام راله رسول الله مبارک به ورسره کټ کې ناستو نبی علیه الصلاۃ والسلام به هم ژړل لور به هم ژړل رسول الله مبارک به تسلي ورکوله بچیه تر یو پیغمبر لورې د هغې په وجه ستا سره دا کار کېږي بچیه تسلي کوه تر وفاته پورې رسول الله مبارک به هم ژړل لور به هم ژړل پته ولګېده په مخ د ځمکې باندې د اولاد نه کبل لوی نعمت وی نبی علیه الصلاۃ والسلام به په هغې پسې ژړلي وو اندازه ولګوئ ما دنیا په نعمتونو کې د ټولو نه لوی نعمت دا د بچي دی د حضرت زید رضی الله تعالی عنه واقعه تاسو په ذیل عمل کې اورېدلې ده مال د انسان ضایع شي د انسان دماغي توازن نه خرابېږي د حضرت زید رضی الله تعالی عنه د پلار دماغي توازن په زید پسې چې کوم دی نو خراب شو ما په دنیا کې که د بچي نه بل لوی نعمت وی لږ وګوره د بچي نه که لوی نعمت وی ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام به اخرنی امتحان الله په هغې باندې اخیستی و الله د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام نه مسلسل امتحانات واخیستل اخرنی امتحان د ابراهیم علیه السلام نه دا الله د بچی په ذریعه سره علي پته ولګېده لوی امتحان دا د لوی نعمت په زوال باندې پته ولګېده دنیا باندې د ټولو نه لوی نعمت دا اولاد دی موږ ته اندازه ولګېده واقعات ډېر موجود دي زه اختصارا خبره مخکې ختمومه زما نه پس د نورو علماو تقاریر هم پاتې دي بچی لوی نعمت دی ای انسانه چې الله درې لوی نعمت نه ته مونه ورکړی سرفرازه کړی په دې به دومره لوی شکر ادا کې دغه لوی نعمت په سوچ سمجھ سره چې کوم دی نو استعمالې اوس د بچي نعمت الله موږ له راکړو موږ به دا په سوچ سمجھ سره چې کوم دی پر اولاد کې تصرف کوو موږ به په دې باندې دومره لوی شکر ادا کوو څومره چې بچی لوی نعمت دی و شکریه سره شکریه د نعمت داره الله یو نعمت درکړی دی هغه نعمت تا په صحیح محل کې استعمال کو دا د هغه نعمت شکریه ده غلط محل کې تا استعمال کو دا د هغه نعمت ناشکري ده پته ولګېده د دې لوی نعمت د بچي شکریه به موږ په دې باندې ادا کوو چې موږ دا په صحیح محل کې چې کوم دی نو استعمال کو په هغه ځای کې استعمال کو کوم ځای الله زموږ نه راضي کېږي او د الله د مرضۍ مطابق به بچی ته څنګه استعمالې دی به ته څنګه تیاری چې د الله د مرضۍ مطابق دی زندگی تیره کړي دا به تیاریږي په دې دیني مدارسو کې دی به دیني مدرسې ته راولي د قرآن او د حدیثو په علومو سره منور کا دی به سبا ورځې هغه زندگی تیری په کومه چې الله راضي کېږي دا خبره ذهن کې یاد او ملحوظه ساتئ امام غزالی رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی دی امام غزالی رحمت الله علیه کتاب لیکلی وړوکی کتاب دی د کتاب نوم دی ایها الولد خپل شاګرد ته بعضې نصیحتونه لیکلي امام غزالی رحمت الله علیه هغې کې یو خبره لیکلې ده واورئ تورمنګ درې خلکو واورئ غور سره سوچ او سمجھ سره واورئ امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دي یو سړی د خپل بچي چې کوم دی نو تربیت په صحیح طریقې سره وکړي د قرآن او د حدیثو په علومو سره منور کړي هغه ماشوم بچی بیا د الله د رضا مطابق رواني خپل ژوند تیری امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دي هغه ماشوم بچی یو ساه اخلي مور پلار ته یوه نیکي میلاویږي هغه ماشوم بچی چې کوم دی زندګۍ کې څومره هم ساونه اخلي مور پلار ته یوه نیکي میلاویږي د مور پلار یوه درجه پورته کېږي د مور پلار یو جرم یو ګناه په هغې باندې معاف کېږي څومره لویه سرمایه بیا دا خبر هم ذهن کې یاد ساتئ
الله چې چاله دا نعمت د بچي ورکی د دې بچي دوه قسمه زندګۍ دي یو زندګي د وړوکوالي نه واله تر بلوغته پورې ده یو زندګي د بلوغت نه واله تر وفاته پورې ده دا دوه قسمه زندګۍ دي او بیا دنیا کې الله دوه قسمه خلق پیدا کړی دی یو هغه خلق ته چې خپل بچي اولنۍ زندګۍ ته خوشحالیږي د بلوغت نه مخکې یو هغه خلق ته چې بچي دویمې زندګۍ ته خوشحالیږي زمونږ دا خلق مونږ دویمې زندګۍ ته خوشحالیږو مونږ وایو زه اولنۍ زندګي دا په مونږ باندې بوج ده د دې ماشوم چې کوم دی د مدرسې خرچه ده د ده د سکول خرچه ده دې ماشوم باندې په ده باندې د پیسار او جامه لګي دی چې کوم دی اوس فلحال په ما بوج دی د ده د ډاکټر خرچه لګي اوس فلحال په ما بوج دی خیر دی بلوغت ته به ورسي زه به امریکا او سعودي ته ولیږم ماله به د دنیا مال ګټي مونږ اولنۍ زندګي بوج ګڼو دې ته مونږ خفه کیږو دویمې زندګۍ ته خوشحالیږو خبردار مسلمانه ستا بچی اصل بچی په وړوکوالي کې دی بلوغت نه مخکې دی علما ناست دي دا ماشوم بچی بلوغت ته نه رسېدلی د دې ماشوم بچی عمل نامه بنده ده دی که ګناه کوي د پسې نه لیکلی کېږي دی که ثواب کار کوي په ده پسې نه لیکلی کېږي ستا ذهن ته یو اشکال راغی ګناه خو ټیک شو د پسې نه لیکلی کېږي ولې دی چې سهار وختي مدرسې ته راځي دی چې زه ځان سره مونځ له بیایم دی چې کله چې کوم دی زد ونسي دی وایي زه به پرې هړ کې او ګرمۍ کې روژه نسم د دې ثواب چېرته لاړ د دې ثواب ضایع شو نه مسلمانه ثواب ضایع نه دی د ده ګناه په ده پسې نه لیکلی کېږي نه د ده په عمل نامه کې نه د بل چا په عمل نامه کې د ده اجر چې کوم دی کم ځای لیکلی کېږي د مور و پلار عمل نامه کې لیکلی کېږي هغه مور و پلار قرآن یې نه دی ویلی قیامت په ورځ باندې د ته عمل نامه میلاو شه د ده په عمل نامه کې د قرآن ختمونه دي د قرآن اجرونه دي د په حفظ قرآن ویلی د په ناظره قرآن ویلی د دومره پیرې د قرآن حروف تلاوت کړي دي د قیامت په ورځ باندې به ته وې ربه چا ځان کړولی چا قرآن ویلی ما خو قرآن نه ویلی زما عمل نامه کې ختمونه دي الله به وفرمایي انسانه زه نه خطا کېږم د عمل نامه ستاره تا قرآن نه ویلی تا په ځان تکلیف تیر کړو تا چې کوم دی نو پټۍ خپله سنبال کړو تا دکان خپله سنبال کړو دا ماشوم بچی دی مدرسې ته لیږلی ماشوم بچی عمل نامه بنده وه بلوغت نه مخکې به تا قرآن ویلی اجر راغلی ستا عمل نامه کې لګېدلی څومره لوی اجر دی